إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ډیرو عزتمندو پښتنو مشرانو اوریدونکو ورونو خویندو، ورځ د جمعې چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې دا فرضي مونځ د ماسپښین 4 رکعات دوه کړی دی. علما د دې حکمت بیانوي چې دا څه وجه ده. وجه دا ده چې فرضي لمونځ دا 2 رکعاته شوی دی، خو په عوض د دې 2 رکعاتو کې به ته خطبه د خطیب اوري، نصیحت به اوري، د جمعې په ورځ باندې به وختي راځي او دلته به خطیب ته غوږ ږدي چې دا تا ته څه وایي. د دې وجې نه شوی. خو دې دپاره نه ده چې دویمه خطبه شروع شي او ته رامنډې وې. اصل مقصد هغه دا دی چې ته خطبه واورې، وعظ واورې، نصیحت واورې چې تا ته الله رب العالمین او د الله د رسول کومه وینا ده چې په کومه طریقه تا ته رسي. دا غرض دی. ډېر کمزوري شوي یو موږ، لږ نه ډېر زیات. والله بالله ثم تالله مونږ خو د دې زمانې هلکان یو، 20 کاله مخکې پیدا شوي. په دې خبرو باندې، په دې قرآن او حدیث باندې ستا مشر او زما مشر قربانۍ ورکړي دي. نن چې ته داسې بېغمه ناست په قاضي کې لیکې، نه دې څوک د رفع الیدینو نه منې کوي، نه د امین بالجهر نه، نه د بل د سنت طریقې نه. هغې وجه دا ده چې سپین ږیرو په دوی باندې قربانۍ ورکړي دي، وینې یې پې توی کړي دي، مالی جانی قرباني ورکړې ده، جیلونه یې پې خوړلي دي. نه پوهېږم اکثر زه کله سوچ کې لاړ شم چې موږ نه غیرت کم طرف ته ځي. کم از کم لږ غیرت پکار دی په دین باندې.
په دې اسلام باندې لږ غیرت پکار دی، په دې عقیده باندې لږ غیرت پکار دی، په دې منهج باندې لږ غیرت پکار دی، لږ وخت ورکول پکار دی چې په دې باندې ځان پوي. ډېره د افسوس خبره، سړی خفه شي، ځان ته صحیح اهل الحدیث وایي، منهجي وایي، خو په عباداتو کې هغه خوند او مزه نشته، په معاملاتو کې هغه خوند او مزه نشته. دا مسلک او منهج د دو شیزونو نوم خو نه دی. یو چا رفع الیدین کول، امین بالجهر وایي، دا به اهل الحدیث سلفي به وي. نه، منهج د پوره دین نوم دی، په دین باندې به عمل کې عبادات دي، معاملات دي، حقوق العباد دي، حقوق الله دي. من په خوب کې پراته یو دیو، هسې نه ده. کوشش کوئ ځان نه مخکې خپل بچی رالیږه، والله ته مکلف یې په دې باندې. تاسو سوره د آخري سپارې نه دي ویلي، دلته درس شروع دی، په دې درس کې تاسو آیتونه نه دي ویلي چې الله وایي انما اموالکم واولادکم فتنه. ستاسو مال، ستاسو اولاد د امتحان سبب دی پتا باندې. والله الله به درنه تپوس وکړي. دا نعمت او رحمت دی، لور او زوی نعمت او رحمت دی چې د دې رحمت او نعمت ته شکریا ادا نه کړي، والله چې تپوس درنه وشي. که چېرته دلته جواب ورکولی شي خو هلته به یې هم ورکوي، چې دلته یې نه شي ورکولی هلته به الله ته څنګه جواب ورکړي؟ ګرانه حدیث کی راضی، صحیح حدیث دی، حدیث قدسی دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کړی، حدیث قدسی دی. هغه وایي عن النبي صلی الله علیه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. اے زما بندگانو، څوک وی؟ رب العزت وی، د عرش معلا ذات وی. اے زما بندگانو، انی حرمت الظلم على نفسی، ما ظلم په ځان باندې حرام کړی دی، بند کړی مې دی. لایق او مناسب را سره نه دي چې ظلم وکم په خپلو بندگانو باندې. نه کوم بنده باندې ظلم. بنده چې څه کوي دا د خپل عمل دی، خپل کردار، خپل گفتار دی چې دې ته هغه وررسي. که ښه کوي هم، که بد کوي هم، که د ځان سره ښه کوي هم، که د بل سره ښه کوي هم، که د ځان سره ظلم کوي هم، او که د بل سره ظلم کوي هم، هر یو وخت کې دا انسان ته وررسي. الله وایي زه نه کوم ظلم. بنده ته چې څه رسي دا د خپل کردار دی، که ښې کول ښه، که بدې کول بد. الله وایي قرآن کې کوم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله اکبر. کم نقصان، کم فساد چې په ځمکه کې راځي، بنیادی سبب یې څه دی؟ د ادم د بچي خپل کردار او گفتار دی چې د ده د وجې نه راځي. الله دا کار نه کوي موږ سره چې په موږ باندې ظلم، بلکې داسې کارونه موږ وکړو چې هغه په موږ باندې رامخکې شي. الله وایي ما حرام کړی دی، بند کړی مې دی، ظلم په چا باندې نه. وجعلته بینکم محرما، او ستاسو درمیان کې هم ما ظلم بند کړی دی، حرام کړی. فلا تظالموا، ظلم مکوئ، زیاتې مکوئ. دا زیاتې دی ګن، دا ناروا کار دی. ته د بچی نه نه خبر، ته د ورور نه نه خبر، ته د لور نه نه خبر، ته د ښځې نه نه خبر. دا کم دین دی؟ ته به اول ځان خبر کړي، هغې نه وروسته به
هغې ته ووایې چې بچی دا کار جایز دا ناجایز، دا حرام دا حلال. ستا نه پیدا دی، تا نه به تپوس کي. تر هغې پورې چې تا یې صحیح تربیت نه یې کړی، تا پې خپله غاړه نه یې ازاده کړي، ته مکلف یې په دې باندې الله به درنه تپوس کوي. او چې کله دې تربیت ورله وکړو، کوشش او محنت دې وکړو، او بیا هم بدبخته دی بچی، بیا مکلف نه یې، بیا ستا ذمواري فارغه شو. دا ظلم دی. ګورئ ځان سره مه کوئ، د بچو سره مه کوئ. خپل تربیت هم وکړئ، د بچو تربیت هم وکړئ صحیح اسلامي عقیده باندې. بیا څه فرمایي حدیث کې راځي، د الله رسول فرمایي یا عبادی، اے زما بندگان، کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم. ټول بېلارې وایي. دو معنی. که چېرته دا حدیث توکړه موږ د دور د رسول الله سره ولګو صلی الله علیه وسلم سره، نو بیا تې مراد هغه دور دی چې دا خلک بېلارې وو، الله رب العالمین لارې ته راوست، دین یې ورته وښودو، شریعت یې ورته وښودو، محمد رسول الله ورته رالی او هغې ورته ښې ښې خبرې وکړې. او یا یې که عام طور باندې نفسیاتي طور باندې فطرت د انسان سره ولګو، نو معنی دا ده چې ای د ادم بچو، ستاسو نفس سهل پسندي خوښوي، ازادي خوښوي، عیش او عشرت خوښوي، دغې طرف ته ځي. تاسو به ټول ګمراه په سبب د دې باندې که چېرته الله رب العالمین تاسو ته هدایت د سمېداري ونکړي. نو څه وکئ؟ فاستهدوني، طلب د هدایت وکئ. الله وایي زمانه اهدکم، چې تاسو ته هدایت وکم. مونږ خو د الله نه غواړو 5 وخته مونځ، خو زمونږ ته سوچ نه وي. هر مونځ کې مونږ الله سره خبرې کوو، مناجات کوو، الله ته څه وایو؟ اهدنا الصراط المستقیم. ای الله هدایت د سمې لارې راته وکړي. یا بعضې علما وایي چې دلته معنی د ثبات پرته مضبوط مو کې په نیغه لاره باندې، نو سوچ مو ورته نشته. الله څه وایي؟ حدیث قدسي دی، یا عبادی، ای زما بندگانو، ټول تاسو بې لارې وایي، عیش عشرت خوښوئ، نفسیاني خواهشاتو پسې ګرځئ، نو زما نه طلب د هدایت وکړئ چې زه مو په سمه لار. دې کې زما څه کمال دی چې زه په سمه لار باندې یم؟ ستا څه کمال دی؟ ستا او زما کمال نشته، بلکې دا د رب العالمین یو رحم دی په ما او تا باندې چې سمې لار ته یې راوستي. د دې شکر ادا کړه. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر دا دی صحیح عقیده نصیب شوه، بل ته وښایه. حدیث راغلی عمل دې پې وکړو، بل ته وښایه. تربیت دې شوی د بل تربیت وکړه. ولئن کفرتم، ناشکري دا ده چې عقیده نصیب ده خو دعوت یې نه کوې، شرمېږې پې. رفع الیدین د محمد رسول الله د سنت طریقه ته یې نه کوې، شرمېږې. امین بالجهر د محمد رسول الله طریقه ده صلی الله علیه وسلم، ته یې نه کوې، شرمېږې پې. نو ځان ته سوچ وکړه چې ایمان دې به کومه ډګرۍ کې. بله د سنت طریقه ستر پرده ده، معاملات دي د خور او د لور حق دی، نه یې ورکړې، شرمېږې. دا شرم ښه دی که هغه د دنیا د جهان کې شرم ښه دی؟ د دې دنیا دا شرم به ډېر بهتری په نسبت هغې دنیا باندې چې هلته مو الله رب العالمین د هغې مخلوقاتو د ابد نه تر د ازله پورې چې څومره د هغې مخې ته ودرئ او اواز کوي چې پلانکې د پلانکي زوی دا دې راشي او دلته دې ودرېږي، خپل عملنامه دې واخلي چې په دغې عملنامه کې ستا کومې خبرې دي ټولې به هلته ښودلی کېږي. شرم نه ځان بچ، دلته هم هلته. بیا د الله رسول فرمایي یا عبادی، اے زما بندگان، کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. اے زما بندگان، ټول محتاجه یې خوراک ته، ولږه در باندې راځي، خېټه لرئ، نفس لرئ، ټول تاسو دا طلب د خوراک کوئ. نو څه وکئ؟ زما نه وغواړئ الله، زه بدله درکم. ورکوونکی ذات موجود دی او موږ د خالق په ځای مخلوق ته رجوع کوو. دا کم سوچ دی او کم فکر؟
درېیمه حصه د شپې کې الله رب العالمین اول اسمان ته راښکته کېږي. تاسو به د علماو نه اورېدلي دلته څو اوازه کوي. څوک شته چې ما نه وغواړي چې زه ورکړم ورته؟ څوک شته چې زما نه سوال وکړي چې سوال یې قبول کړم؟ څوک شته چې ما نه بخښنه طلب کړي چې بخښنه ورته ورکړم؟ الله اکبر. د آدم بچی لاره غواړي خو درګاه ترې ورکه ده. حاجت یې شته دی، حاجتمند ذات هغې ته لاس نه نیسي. ولږه پرې راغلې ده، تنده پرې راغلې ده، مشکل کې ګیر دی، په ځای د دې چې خالق ته رجوع کړي مخلوق پسې منډې وایي. والله چې دا عقل نه دی، قسم په الله دا عقل نه دی. دا کم عقلي ده. یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې راپاڅه ته که هر مشکل د دنیا چې ستا دی او دې رب ته مخې ته کېده او ورته وجاړه، ای الله تا را باندې راوستی دی، ته خالق د کل جهان یې، رازق یې، مالک یې، رب یې زمون الہ یې، تا پیدا کړي. ای الله دا غم زما نه لرې کړه. هله به لرې شي چې ته یې وغواړې، هله به حاجت پوره شي چې ته الله ته رجوع وکړې که، هله به مصیبت لرې شي چې ته خو الله ته یو دوه اوښکې د سترګو نه لرې کړې. کم سوچ دی زما او ستا چې رب به زما او ستا دعا نه قبل. داسې یو ذات چې په توره تیاره کې، بیابان کې د بوټي نه یو پاڼه غورځېږي، دغه الله رب العالمین د دې پاڼې د کیفیت نه خبر دی چې دا وغورځېدله. نو د آدم بچي ستا د دې دوو سترګو نه دوه اوښکې دومره قیمتي دي چې د جهان ټول نعمتونه یو طرف ته که، د آدم بچی بل طرف ته که، حتی تر دې د کعبې د حرمت نه هم د آدم د بچي حرمت ډېر لوی دی. نو ستا دا اوښکې الله ته ډېرې محترمې دي، ستا دی ولې نه قبلوي؟ موږ ګپ لګو، مسخرې کوو، ځان پورې هم خپل رب پورې هم. زموږ چې کله حاجت وي بیا راشو جومات کې چېرته 2 رکعاته منځو، ای الله دا کار مې. چې کله خوشحالي بیا رانه الله هیر وي، دین رانه هیر وي، مسجد رانه هیر وي، ملام رانه هیر وي. او چې کله غم وي نو بیا د خوشحالۍ تعویذونه هم کوو چې دا سړی خوشحاله شي، د راحت تعویذونه هم کوو چې دا سړی په امن کې شي. والله چې دا منافقت دی د رب العالمین سره. یو د مخلوق سره منافقت وي، یو د خالق سره. قسم په الله سورة بقره کې الله تعالی فرمایي یخادعون الله، دا خلق دوکه کوي الله تعالی سره. الله وایي داسې نه ده، وما یخدعون، دوی دوکه نه کوي مګر د خپل ځان سره دوکه کوي. ته به رب دوکه کوي؟ نه دوکه کوي. هغه رب چې تی پیدا کړی ستا په نفسیاتو پوی دی، ستا په کارونو پوی دی. هغه رب چې تی پیدا کړی ستا د پیدایش نه مخکې ستا تقدیر پیدا کړی و، څنګه به ته د هغې سره دوکه وکړي؟ قسم په الله چې د الله سره ستاسو تعلق، زما تعلق خالص شو، په دنیا کې داسې خلک نشته چې ما ته نقصان راورسي. حدیث کې راځي، حدیث صحیح حدیث، ټول خلک انس او جن را جمع شي او د قاضي کلي د یو ځوان ته تکلیف رسوي او الله ورته نه یې لیکلی، والله که ورته ورسي رسولی شي. خو مونږ وایو خو په دې باندې زمونږ ایمان نشته، عقیده مو پرې نشته. که دا ټول عالم انس او جن را جمع شي ما ته تکلیف را رسوي، رب العالمین زما په تقدیر کې ما ته تکلیف نه دی لیکلی، والله بالله ثم تالله ما ته څوک نشي را رسولی. صرف عزم غواړي او یقین غواړي، بس دغه خبره. مونږ وایو زموږ په تقدیر ایمان دی. کوم دی ایمان؟ زموږ په هغه تقدیر ایمان دی چې زه منم، د هغې نه اخوا په کوم تقدیر زما ایمان دی؟ ته منې؟ دا ګپ شپ لګوو مونږ. زموږ د زوال سبب څه دی؟ تاسو ته پته؟ تاسو ته پته نشته لکه زموږ د زوال نن بنیادي سبب دا دی، دنیا کې په میلیونهاو مسلمانان ژوند کوي او په زوال باندې روان دي. وجه دا ده چې موږ خپل دین پرېښی دی. زه شرمېږم په خپل دین باندې، په عمل باندې شرمېږم. زه په خپل دین باندې هغه شان عمل نه کوم ما ته چا نه دی ښودلی.
زما دین صرف ما عباداتو ته راوستی دی چې دغه عبادت د الله بندګي کوه. دا یو جز دی. زما دین کې ماته معاملات ښیي، زما په دین کې ماته عبادات ښیي، زما په دین کې ماته دا ښودلی شي دشمن مقابله به څنګه کې، په کوم ترتیب به کې. الله قرآن کې وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. زما دین ماته دا وایي چې چل زده کا، ټکنالوژي زده کا، ټینک جوړ کا، جهاز جوړ کا، اسلحې جوړې کا، د دشمن سره مقابله وکړه، جدید ټکنالوژي ده د دې مقابله وکړه. ماته دین دا ښیي. خو کوم دی نو چا درته وښودو تا ته؟ زیات زور په دې باندې چې عبادت کوئ، بندګي کوئ. نه تاسو چا منع کړي، خو چې کوم بل یو شیز دی، معاملات دي، تیاری ده، د دین دفاع ده، هغه هم کوئ. حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي چې زما نه وغواړئ زه یې درله درکوم. په شمول زما ډېر کم به داسې خلک دي چې د الله نه یې غواړي. ځان سره سوچ وکړئ چې په ما باندې تکلیف راشي یا تاسو باندې تکلیف راشي. زما خو دعا ګمان په تاسو نشته، تاسو انشاءالله مؤمنان یئ. زه به د خپل ځان خبره وکړم. تکلیف چې په ما باندې راشي نو زما خو اول سوچ خپل موبایل ته راځي چې زه به پلانکي ته ټلیفون وکړم چې دا مشکل دی. ستاسو داسې حال خو نه دی. زما خو دا حال شاید ستاسو دا نه یې کوي، نو دا غلطه ده. باید زمونږ د ایمان رتبه مونږ دا نه وایو چې اسباب مه لټوئ، اسباب ولټوه، د اسباب دي، خو توکل په چا باندې ساته؟ په الله باندې. مشکل رالی الله راوستی، الله به یې دري. دا خلک زه او ته بل د اسباب دي، دا ولټوه. خو هسې نه چې په ځای د خالق باندې زما او ستا سوچ مخلوق ته راځي، نو دا بیا د خطا خبره ده. الله وایي زما نه وغواړئ زه یې درله درکوم. خوراک ورکوونکی زه یم، کاروبار کې برکت اچوونکی زه یم، بزنس ورکوونکی زه یم، فراخه کوونکی زه یم. او د ادم بچی په ځای د دې باندې چې خالق ته رجوع کړي، مخلوق پسې منډې وایي، نو چا چې هم لمن د مخلوق نیولی د غرق شوی دی، او چا چې هم خالق ته رجوع کړی الله ځلولی دی، لږه به وي خو قناعت به پکې وي، برکت به پکې وي. بیا د الله رسول فرمایي یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. زما بندگان د ورځې او د شپې خطاونه کوئ، ګناهونه کوئ، نافرمانی کوئ، حدود ماتوئ. زما حدود الله وایي ماتوئ. حلال حرام صرفه نه کوئ، تمیز نه کوئ. د خور حق تا نیولی په سپینه ږیره باندې، په غټه شمله باندې. د ورور حق تا نیولی، میراث کې ته حق نه ورکې. د لور حق تا نیولی، پردی مال ته خوري. داسې نه چې صرف تاسو ته لګیم، عام اصطلاح مې داسې ده، ټول ځان یاد. څه وایي؟ د شپې او د ورځې ګناهونه کوئ. انکم تخطئون باللیل والنهار. د شپې هم نافرمانی کوئ، پردي عزتونه پیمال کیږي، ګناهونه کیږي، شوکي کیږي، مړه کول کیږي، زهر ورکولی کیږي، عزتونه لوټ کیږي، عرضونه اخیستلی کیږي د شپې او د ورځې. وانا اغفر الذنوب جميعا. الله وایي زه بخونکی د ټولو ګناهونو یما. وشوه ګناه، خطا وشوه، اوس ما ته رجوع وکړه، راشه توبه وباسه. سړی چې په خټو کې روان وي راوغورځي، پښتنو تاسو ته دا بیا ځان غورځوي چې اوس هسې هم ګنده شوم، اوس پکې سم ځان ولاړ. که نه ځان بیا هم بچ کوي، زه وغورځېدم، دا نورو به ځان بچ کړم. ته چا نه به ګناه نه کېږي؟ زما نه؟ نه، شاید زه ستاسو نه ډېر ګناهګار یم. دا زما په تندي خو نه دي لیکلي چې پلانکی د پلانکي زوی نیکبخته دی او پلانکی د پلانکي زوی بدبخته دی. ګناه معامله زمونږ د رب سره ذاتي ده، سري ده. ته به په ما ښه ګمان کې شاید زه ډېر بدبخته یم د الله په نیز باندې، الله دې هغه وخت نه راولي سره ستاسو. زه به په یو سړي باندې ډېر بدګمانه یم چې دا ګناهګار دی، خو نه هغه به داسې نه وي، یو عمل به داسې کوي چې الله ته به ډېر نږدې وي. نو ظاهر به موږ څوک نه جج کوو چې پلانکی ګناهګار، پلانکی نیکبخته. ته څوک یې؟ دا خو د رب کار دی. دا ډیګري او کیټګري چې ورکوي دا به رب ورکوي. الله تاسو ته نه دي ویلي په سوره د اخیرو سورتونو کې خاص کر سوره تکویر دی غالبا، په ورځ د قیامت به عملنامې ورکولی کېږي.
سورې واقعه کې هم تذکره شته دی، خلاص والا هم او د ګس والا هم. دا ستا کار نه دی. ته به صرف تنبیه ورکړې چې یو خطایي دې ولید، ته به وایې چې دا ګناه ده مه کوه، ته به داسې نه وایې چې دا پلانکې داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. یو صورت شته مشهور سړی دی، غل دی، غلا کوي، ټولو ته پته ده، ظن بالمظنون ورته ویلی کېږي. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. دې تفسیر لاندې علماو دا خبره کړې ده چې ظن دوه قسمه ده، یو ظن بالله دی او یو ظن بالمخلوق دی. ظن بالله دوه قسمه ده، یو ظن سیئه ده، یو ظن حسنه ده. حسنه په الله باندې کې، سیئه به نه کې. او یو ظن بالمظنون ده، بدګماني کول په هغه چا باندې چې هغه ته پته چې واقعي دا سړی غل و، هسې یو خبره راله چېرې کیدای شي دا غلا دې کړي. دا ستا کار نه دی نور چې ته شونټۍ راواخلې، ټارچ راوالې، د موبایل لایټ راوالې او خلکو پسې رڼا کوې چې پلانکي دا ګناه کړې ده. یا د رب سره د هغې خپله معامله څه پته لګي، هغې توبه ویستي. ټول ګناهګار وي. قسم په الله که چېرته ګناهګار نه وې نو رب به مونږ ته انبیا نه رالیږل. که چېرته ګناهګار نه وې والله الله به دا کلام نه رالیږو. وایي به چې داسې رسېدلي بندګان دي څه کوي په دین باندې، خو مونږ ګناهګار یو، مونږ باندې به خطا راځي، مونږ به ګناهونه کوو، خو دغې صله به دا نه وي چې په ګناهونو کې ورډوب شو او هغه حد ته ورسېږو چې بیا د راوتلو لار نه وي. نه، ګناه وشو، الله ته توبه وباسه، رجوع وکړه، خبره ختمه، او بیا جاړه په خپله ګناه باندې. نو الله وایي ای زما بندګانو تاسو خطاهای نه کوئ، ګناهونه کوئ د ورځې او د شپې. وانا اغفر الذنوب جميعا، او زه ټول ګناهونه معاف کوم، زنا هم معاف کوم، لواطت هم معاف کوم، جواري هم معاف کوم، بدنظري هم معاف کوم، هر یو شیز، هر ګناه چې هغې ته ګناه وایي الله وایي زه معاف کوم. وواړه طلب د توبې وکړه که نه الله ته راش. د ګناه د وجې نه د انسان ډېر کارونه خرابېږي، رزق کې تنګی راځي، مخ کې خړوالی راځي، زړه تنګېږي، معاملات یې خرابېږي، خلک یې بدګمانه کېږي، سپکېږي په معاشره کې، پرده ترې اوچتېږي. ولې دا کار قصدن نه دي په کار. که د انسان نه خطا وشي باید الله ته رجوع وکړي. او حل مې درته وښودو چې په کوم ټایم کې به راپاڅې، درېیمه حصه د شپې، سهار د مونځ نه مخکې راپاڅه، الله راښکته کېږي کما یلیق بشانه، څنګه چې د هغې د شان سره لایق او مناسبه راشي. درې اوازه کوي ای د ادم بچو، څوک شته چې ما نه وغواړي چې وارې کړمه، څوک شته چې سوال وکړي چې سوال یې قبول کړم، څوک شته چې طلب د بخښنې وکړي چې بخښنه ورته وکړمه. نو زه خو اکثر ودیم او ستاسو نه یم خبر، تاسو هم زمونږ ورونه یې پښتانه یو، یو شان فطرت لرو. کیدای شي تاسو کې څوک یخي، کوشش دا کوئ دا احوال دي، حالات دي، دا معلوم کوي په دې کې د الله نه وغواړه. ذاتي تجربه زما دا ده، مونږ پې کړي دي الحمدلله، او الله را کړي دي. زمونږ د سوچ نه هم ډېرې را کړي دي، څه مو ته چې ته غوښتې دي الله را کړي. تاسو خو ټرای وکئ که یو ځل خو دغه دروازه رسې وټکوئ که تاسو وګورئ چې الله یې درکوي که نه درکوي. بیا څه فرمایي یا عبادي، ای زما بندګانو، انکم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني. ستاسو ګناهونه، ستاسو ضررونه الله وایي ما ته نه را رسېږي، ستاسو فایدې الله وایي ما ته نه را رسېږي. نه ستاسو د ضرر څه نقصان شته، نه ستاسو د فایدې چې ما ته را رسوئ څه نقصان ما ته الله وایي نه را رسېږي. که ښه کوئ هم ستاسو د ځان دي، که بد کوئ هم ستاسو دپاره دي. هغه تا پورې ده د آدم بچیه چې په کوم طرف باندې ورځي، په ښي طرف ورځي او که په ګس طرف باندې ورځي. بیا د الله رسول فرمایي یا عبادي، ای زما بندګانو، الله وایي لو ان اولکم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ټول تاسو انسانان او پیریان د یو مؤمن بنده په زړه کې د هغې د زړه په شان ټول زړونه شي. مراد د دې حدیث د ټوکړې نه د محمد رسول الله زړه دی چې داسې شی، او هر یو ته دومره څه ورکم چې څومره د ده طلب دی. الله وایي زما په بادشاهۍ کې څه شی نه کمیږي، هېڅ شی نه کمیږي. همدغسې بیا وایي که انس او جن دا راجمع شي او په شان د زړه د شیطان داسې زړه الله وایي د دوی ټولو شي، هم زما په بادشاهۍ کې د هغې د وجې نه څه کمی نه راځي. نو د ادم بچو چې د الله نه غواړئ ډېره غواړئ، ښه ترې غواړئ،
پراخه ترې غواړئ والله چې درکوي او تاسو یې ترې غواړئ خو ستاسو ته سوچ نشته. هر یو سړی په مونځ کې دا دعا کوي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ای الله دنیا کې هم ښکلی ژوند فراخه ژوند حسنه غواړم، په آخرت کې هم غواړم. الله یې درکوي چې سوچ دی وته. زه تاسو ته څومره قسمونه وکړم اوس چې تاسو د یقین ته دا خبره وغورځېږي چې الله یې درکوي. خلکو ته مه پسخېږئ، ژوند به مو ښه وي. حدیث کې راځي بهترین ژوند د انسان هغه دی چې دوی په دین کې د ځان نه بره سړي ته وګوري، دینداره ته چې دا وګوره څومره دینداره دی او هغه شان تعامل وکړي. او په دنیا کې د ځان نه ښکته ته وګوري چې وګوره ما سره الله ګاړی راکړی، کور یې راکړی، لباس یې راکړی، شهرت یې راکړی، عزت یې راکړی، نوم یې راکړی، د بل سره نشته. بس په دې باندې صبر د ژوند به دې صحیح شي. موږ څه کوو؟ موږ په دین کې د ځان نه ښکته سړي ته ګورو، ګوره دا پلانکې مونځ نه کوي، زه یې کوم. نو ته پکې څه شی چې ته چې کې او الله یې نه قبلوي نو بیا. او په دنیا کې مې د ځان نه بره ته څوک چې پلانکي بنګله واخېسته زه به دوه اخلم، پلانکي دا وکړه زه به دا کړم. ټول عمر عبث تېر شي، ځان مستړی کړي، هېڅ شی هم راته میلاو نه شي چې په تقدیر کې درته نه وي لیکلي، څوک به درله درکړي. د وخت نه مخکې او د تقدیر نه مخکې چاته میلاوېږي؟ چاته نه. محنت کوه او چاته یې پرېږده؟ رب العالمین ته یې پرېږده. ته ګوره چې درکوي یې که نه درکوي. زموږ اکثر لارې خطایي بل طرف ته ځو. بیا د الله رسول فرمایي یا عبادي انما هي اعمالکم احصیها لکم. ستاسو د عملونو چې تاسو کوئ الله ستاسو دپاره یې شمارم، زما ورته ضرورت نشته چې پلانکې دومره اعمال کوي، دومره روژې نیسي، دومره ختمونه کوي، دا کوي. الله وایي زما ورته څه ضرورت؟ ستاسو ګناهونه الله وایي دا ستاسو دپاره شمارم، بیا ستاسو ته بدلې درکوم، زما ورته څه ضرورت؟ ستا اعمال ما ته الله وایي فایده نه راکوي او ستا ضرر الله وایي ما ته نه رارسېږي د ادم بچیا. نو څه وکړه؟ سوچ وکړه. بیا فرمایي اخري ټوکړه ده ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد الله. څوک چې په خپل روزمره ژوند کې تقدیر کې خپل کتابت کې خیر ویني د الله شکر دی ادا کړي، چې د خیر په کارونو کې استعمالي د الله شکر دی ادا کړي. ومن وجد غیر ذلک او چا چې پیدا کړه په خپل عملنامه کې یا په دې روزمره کارونو کې علاوه د خیر د کارونو فلا یلومن الا نفسه. نو ځان دې نه بل څوک دې نه ملامته کوي مګر ځان دې ملامته کوي. دا صرف ستا د وجې نه تا ته رسېږي. راوي د حدیث فرمایي قال سعید، امام سعید فرمایي کان ابو ادریس الخولانی. څوک چې دا راوي د حدیث دی وی کله چې به دې دا حدیث روایت کو اذا حدث بهذا الحدیث جسا علی رکبتیه. دې خپو باندې په دې ګونټو به داسې کېناستو دا حدیث به بیانو، دومره زور دی په دې حدیث. د قاضي کلي پښتنو مشرانو کشرانو هر څه چې کوي الله یې تقدیر د خیر هم تقدیر د شر هم دواړه الله پیدا کړي دي. خیر الله رب العالمین انسان ته رسوي او د شر رسونکی هم الله دی، خو سبب یې څوک دی؟ د ادم بچی دی. مالداري هم الله ورکوي او غربت هم چې په انسان باندې راځي د امتحان دپاره راځي. په هر حالات کې د الله شکر ادا کول پکار دی او رجوع او تعلق د الله سره برابر کول پکار دی. نو بیا به زموږ ژوند ټیک وي. او په ژوند کې دا نصیحت زما واخلی دی بحیثیت یو کشر چې په دین کې د ځان نه بره سړي ته وګوره او په دنیا کې د ځان نه ښکته سړي ته وګوره. ته ګوره چې ستا په ژوند کې څومره سکون راځي، څومره آرام راځي او څه چې الله درکړي دي په هغې باندې شکر ادا کا او نور خپل محنت کوه. څومره چې ستا محنت دی الله رب العالمین به در رسوي. الله دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. میاشت شعبان د غالبا 15-14 ورځې ووتې، برکتي میاشتې دي. صحابو طریقه دا وه چې کله به رمضان د هغوی نه تېر شي د روان رمضان دپاره به هغوی د الله نه دعاګانې غوښتلې. په دې تېر رمضان کې به د الله نه غوښتل چې دا زموږ قبول شي او روان ته مو ورس. پس رمضان میاشت روانه ده، سیزن دی د عبادت.
کوشش وکړئ اوس نه ځان عادت کړئ عبادت وسه کار خدا د چې ټول عمر انسان عبادت کړي اسې ځینې مسلمانان باید موږ نه یو صرف رمضان رالی جوماتونه ډک شو چې رمضان ختم شو جومات تش دا یو قسم جفا ده بې فایده د الله تعالی سره حدیث کې تاسو واورېدل زمونږ او ستاسو اعمالو ته د الله هېڅ ضرورت نشته دی ستا عمل ستا دپاره دی ته به پرې ګټه کې او ستا نقصان چې ته کې ګناه کې الله ته هېڅ قسم ضرر نه رسېږي بلکې ته ځان ته ضرر رسي نو په دې میاشت کې ځان عادت کړي د عباداتو سره چې رمضان میاشت ته ورسېږي په هغې کې د الله بندګي وکړي په دې 15 کې خلک هغې ته شعبان شب بارات وایي شاید شیخ صاحب په هغې باندې خبره کړي نه یې شوي نو شاید هیر شوي دي دا ذهن کې واچوي د 15 ورته څوک وایي څوک د شب بارات وایي په شریعت کې هېڅ قسمه اصل نشته دا بدعت دی ناروا کار او بیا د شپې شب بارات دا میډین بری صغیر یو شی دی چې دین ته راغلی دی خلکو ته دین جوړ کړ د هېڅ قسمه اثر نشته دې نه ځان وسات رمضان دپاره تحري کوشش وکړئ شیخ صاحب عطاالله زموږ استاذ دی دلته تفسیر کوي درس کوي باید دا جومات ډک ځوان او بوډا دې ټول کینی والله تاسو لګیا یې دنیا پسې منډې وهئ دنیا ډېره سپک شی دی دنیا که ته پسې منډې وې تا نه به تښتې او چې ته داسې ځې دنیا به تا پسې راځي حدیث کې راځي هغه د ځوانې جنۍ مثال یې ورکړی دی چې څوک دنیا پسې ور منډه کوي دنیا د ده نه منډه کوي چې څوک دنیا نه تښتي دنیا د پسې راځي تاسو خلک وګورئ د وخت الله ته ورکوي بندګي وکړئ د الله تعالی والله زموږ ایمانونه دومره خړ شوي دي چې موږ ته ګناه د سره ګناه نه ښکاري حرام راته سره داسې ښکاري نه چې دا حرام دی د چا عزت اوچالول راته داسې هم نه ښکاري چې دا مسلمان دی د عزت کوشش وکړئ عبادت ته وخت ورکړئ دعاګانې وکړئ مسلمانانو ته ورونو ته بچو ته خویندو ته موږ ته موږ تاسو ته چې الله زموږ ایمانونه خطا نه کړي الله مو چېرته خطا نه کړي په آخر وخت او الله زموږ اعمال برابر کړي رب العالمین زموږ ژوند برابر کړي اخروي او دنیوي دواړه الله د قرضونو نه مو خلاص کړي الله د بې عزتۍ نه مو خلاص کړي الله موږ په امن کې وساتئ د هر قسم فتنې نه رب العالمین تا ته التجا کوو په ناست مجلس کې چې د چا هم مشکل دی هر قسم مشکل دی علیم بذات الصدور ذات د دوی مشکلات حل سووا صفوفکم رحمکم الله